بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو اوریدونکو، زه یم آصف نثار غیاثي په پروګرام سنو اجر کې راغلی اوس تاسو په خدمت کې او خبره به کوو دا غلوی عظیمي علمیه چې کما د درې ورځو نه زموږ صوبې ته راپېښه ده او د افسوس او د یرې خبره دا ده چې دا علمیه ختمیږي نه، دا ورځ ته ورځ زیاتیږي. د بونیر نه سلسله سټارټ وه، چترال شو، مانسیره شوه، سوات شو، بټګرام شو او اوس ور سره ثوابای هم شامل شو او ماهرین دا وایي که دا مونږ د عقل نه کار وانه خستو او د قدرت سره دا چیړ چاړ دا سلسله بند نه کړه، نو دا چې کومه خطره ده دا به هغه د پاکستان د پیلني سر نه شروع کیږي او که دا د لاندې اوسیدونکي وي او هغې دا ګڼي چې دا بونیر پورې او چترال پورې ثوابای پورې به محدود نه، د دې اثرات به بیا لاندې پورې ځي. او نن مونږ وکته چې کراچۍ کې هم چې کم باران وشو نو هغې څه صورتحال جوړ کړو. د پېښور د باران هم مونږ صورتحال کتلی و. په دغه ټاپک به نن مونږ خبره کوو چې په صوبه کې د سیلاب تباهکارۍ هم جاري دي. ریسکیو سره سره د دې سیلاب اسباب څه دي، د دې ذمواران څوک دي او د دې مخنیوی څنګه کیدی شي. په دې باندې موږ خبره کوو. موږ سره میلمانه دي په سټوډیو کې، موږ سره ناست دی ډاکټر خالد خان صاحب، ورته هرکلی وایو. هغې د دې ته موږ یو ماحولیاتي مجاهد ویلی شو چې ډېر زیات همیشه دپاره د دې هر ځای کې که په چا سره په ګپ کې هم کیني نو پهله به خپل جهاد کوي، بیا به دې نورې خبرې کوي. په ټلیفون لاین باندې به مونږ سره وي عنایت الله خان صاحب د جماعت اسلامي مشر، زموږ سینیر صحافي تجزیه‌کار رور ارشد عزیز ملک صاحب به مخلو او د باجوړ نه سوشل ورکر به عابد خان د باجوړ صورتحال باغی نه تپوس کوو. تر نن پورې چې کوم تفصیلات مخې ته راغلي دي په میدان کې ډېر تنظیمونه موجود دي، صوبایي حکومت هم موجود دی، وفاقي حکومت امداد را رسولی دی او د ډي جی ایس پی آر چې کوم پریس بریفینګ دی د هغې مطابق په خیبر پختونخوا کې د اف سی انفنټري تقریبا 8 یونټس دي، 2 انجینیرنګ بټالین دي، 2 سرچ ریسکیو بټالین هم کارونه کوي او تر اوسه پورې تقریبا 100,000 کسان زموږ فوجي ملګرو رونو دا ریسکیو کړي دي. ما دې نه پهلې یو پروګرام کې خبره کړې وه چې موږ په ډېر به خفګان وي، بعضې ټایم کې اعتراضات به وي، خو کله چې آفت راشي د دې ملک باندې، که زلزله وي، که هغه طوفاني، که قحطي او که هغه سیلاب وي، نو فوج پکې همیشه دپاره صفیول کردار هم ادا کړی دی. دویم دا چې کله فوجي دستې میدان ته راشي لا محاله څومره سیول ادارې دي یا عوام دي د هغې یو مورال های شي، یو اعتماد پیدا شي. د دې یو غټ مثال به زه درکړم چې کله پلونه پروزي د سیلاب کې نو هغه پلونه بیا چې سیول ګورنمنټ ته پرېږدي د هغې بحالی باندې بیا 2 3 4 5 کاله لګي. خو چې کله فوج ته کار حواله شي هغې هلته د جنګلي برج هغه په یو څو ورځو کې ولګوي او په دې صوبه کې داسې ایمرجنسي برجز شته دی چې هغه دې کله لګولي دي، بیا په ماشاءالله زموږ سیول حکومت کار نه دی کړی. خالد خان صاحب مونږ سره په سټوډیو کې دی، پهله به د هغې نه تپوس کوو. خالد صاحب تاسو ته هرکلی وایو جي. او ډاکټر صاحب په دې هم لږ پوه کوي چې دا دومره لویه تباهي وشوه، لا کېږي په دې باندې خبرې کېږي، پروګرامونه پرې زموږ هم وشو. تاسو څه ګڼئ چې دا تباهي اهم ده، دې ته غور وکړو او په دې خبرې وکړو، دې دپاره اقدامات وشي که نه د دې تباهۍ وروستو چې کوم وجوهات دي از زیات ضروري دي او هغه زیاته توجه غواړي؟ که لانګ ټرم سلوشن غواړئ لکه موږ ته خو زموږ نیشنل سایکي دا ده چې تر څو پورې پول نی غورځېدلې نو پول د جوړولو اراده نه کېږي، بلډینګ نی غورځېدلې نو زما هېڅ پروا نشته چې بلډینګ کوډ باندې دا بلډینګ جوړ دی او که نه دی جوړ، او د ده چې کوم لایف و 25 سال 50 سال هغې نه پس د دې د غورځولو ضرورت دی، د ډکلیر کولو ضرورت دی چې دا دغه کې وغورځوئ. اله زه راویښ شمه چې کله ما ته غټه پیښه راشي لکه چې څنګه اوس راپېښه ده، نو په ټول ملک کې واحد یو اداره ده چې تاسو کوم خبر وکړه هغه د هر کرایسس لپاره تیاره ناسته ده. نو آیا د هغې ذمواري ده؟ بس ده زموږ هېڅ ذمواري نشته. نو اپروچ جو एकदम یو پیراډایم شفت اټلیسټ اوس پکار دی. ګوره الله تعالی تاسو له وارننګز درکوي، 92 وارننګ راغی، صرف د کاغان ویلي کې راغی یو غټه تباهي وکړه. ریزنز ته وروسته وایم چې کله هغه تباهي وشوه
هغه د سب ویلیز نه هغه لرګي راوغورځېدل او هغه لرګي لاړل توربیلا ډیم کې ګرځېدل، نو بیا پته نه لګېده چې توربیلا ډیم کم یو دی او که د لرګو دغه دی که نه کارخانه ده د لرګو، تش لرګي ښکارېدل په هغه تالاب کې. تاسو هغې باندې غور ونه کړو نه په 2010 کې در باندې پهله سوپر فلډ راغی، بیا هم تاسو سم نه شوی 2022 کې در باندې راغی. 2022 هغه اثرات اوس پورې چلیږي لګیا دي، لکه 30 بلین ډالر ستا نقصان شو، اکانومي ته ستا دغه ته کاروبار تباه دغه تباه بالکل 16.1 بلین ډالر ستا په کار وي چې ته آبادکاري وکړې. جنیوا کې ته کېناستې تاله صرف 9 بلین ډالر تا سره کمټمنټ وشو، درې کړې 30% دغه ټول اماونټ. اوس هم پیسې تا ته نه دي میلاو، اوس هم خلک بې کوره دي. نو ما پرون هم چېرته یو ځای کې ذکر کړو چې یاره موږ سره یو ګان ډېره ښه سنګره ده د پاکستان ادیکا کیانی، دا غریبه لړه 500 کورونه، خو یو اگزامپل در کوم ځکه نه. سو پیراډایم شفټ اوس په کار دی چې یاره اوس هر محکمه نه هر کس 24 کروڑ خلک بزان اوس هر آفت ته تیاری، ځکه چې تا په 221 کال لاست 221 کال کې چې وکړو، پرټیکولرلی 75 کال کې چې څه وکړو او اخري 25 کال کې چې څه وکړو، د دې اثرات اټ لیست را روان 100 کالو کې خو تاسو نه چې سم 221 کالو وضاحتو کې دا تاسو کم سر داسې ده چې 1 اگست 1804 باندې مونږ 1 بلین آبادی و د ټولې دنیا، یو ارب. تاسو په 221 کال کې ځان 8.4 بلین کنن په دنیا کې 8.4 بلین، ٹھیک 12 لاکھ کال مخکې صرف 55,000 آبادی و د دنیا. بل اگزامپل شارٹ اگزامپل در کوم، پشاور کې د پشاور ټول آبادی 55 لاکھ سمثینګ لایک دیٹ. روزانه په پیښور کې 1 کروڑ 13 لاکھ کسان ګرځي لګیا دي. د پیښور کیرینګ کیپاسټي د دې سیویک امینټیز تا ګرځول ټریفک ارس چې ته میلاو کې د 50 لاکھ نه سیوا د دې زور نشته د پېښور. دا خو لکه مونږ په ډېر زیات بوج زور اچولې دي. اوس ته ماته وایې چې دلته لوګي ولې دي او دلته ګرمي ولې ده او دلته سیزونه ولې نشته او دا نالې ولې بندې دي او دا چلو شو هغه چلو شو. لکه پېښور کې پرون سهار باران وشو نو څونه ځایونه بند وو، ښار بند وو، غرمې پورې. او زه څه کوم بیا ځان له متبادل لارې ګورم لګیم، دا بارانونه دا کندې زه وړوکې لوی شوم، زه پېښور ته راځم، ما تر اوسه پورې د دې مسلې حلونه لید. ډاکټر صاحب دا هم راته ووایي چې پخوا به مشهوره وه، بیا ماحولیاتو ماهرین هم دا ویل چې سوپر فلډ دا 100 کالو کې یو ځل راځي. او ٹھیک ده جی. خو اوس مونږ دا وکړه هغه ستاسو خبره ما ته مخې ته راځي چې هغه وارننګز دي 100 کالو والا پیریډ غالبا اوس رو محدود کیږي 10 کالو ته 5 کالو تر روان دي. اول به غټ سیلاب 100 کالو کې یو ځل راتلو، اوس خو چرته 10 کال پس چرته 15 کال پس دا غټ سیلاب دوباره روان دي. زموږ اکانومي یو غټه مسله ده، موږ ته اکانومي انسټیبিলিټي ده د ډېرې مودې نه لاست 50 ایئرز نه ایکسټرنل دغه هم دي کنه. لکه زموږ خو چونکې په بره په دنیا کې په غټه نړۍ کې زموږ ډېر زیاته سی نشته، زموږ لابینګ نشته، خبره څوک نه اوري، غټ طاقتونه دي په خپلو کې کینی، غټې غټې فیصلې کوي، د هغې ټول اثرات په ما باندې راځي لګیا دي، اکنامک هم پولیټیکل هم سوشل هم ټول اثرات راځي، د دې ټولو ریزلټ په انوایرمنټ باندې ګرځي. ټیک ده، دې ټایم کې 8.4 ته آبادي کړه، دا د ټولې دنیا خبره کوم، مونږ هم ډېر زیات یو 26 کروڑ یو مونږ بالکل، او مونږ ماشاءالله اراده کړې ده چې مونږ به په نیکسټ 15 ایئرس کې 36 کروڑ شو. زه ته زر وایم، خلک خو 2050 دغه دی که نه، زه وایم نه زموږ خو قومي کھیل دی، آبادي سیوا کول زموږ قومي کھیل دی، مشغله ده زموږ وادونه کوه، بچي پیدا کوه او 5-6 خوړو سه مثلا نه ده که نه، بعضې د خلکو په نظر کې جهاد دی، دا جهاد دی که نه جي. نو اوس لږ عقل شعور حالات واقعات د نړۍ حالات د هر څه کتل غواړي. 2 لیولز باندې مسله ده. غټ لیول 196 لیډرز دي، ای به کینی او فیصله به کوي، هر کالی کینی کاپ 30 29 28 کینی دی او د ماحول متعلق فیصلې کې لګیا دي، روزي رزلټ نه روزي لګیا دي. ٹھیک شو، یو زما اوستا لیول دی، د کوسي لیول، د کور لیول. په کور کې خو یار زما په خپل ځان بوج شته که نه، او دا راته وایي چې عام سړی څه کولی شي. زه دغه ویم لګم، دغه له ما تاسو کیسه راوسته که نه، زما زه اوس لکه ګاډي والی یم، یا کور کې ما سره یو ګاډی دی یا 2 ګاډي دي. ټیک شو، زما 3 بچي دي، 4 دي، 5 دي. نو یو صاحب ګاډي وباسي نو چاغه نه راغلی، نو بل صاحب ګاډي وباسي نو چاغه نه، بل صاحب ګاډي وباسي. لاست ایئر په نړۍ کې 41.6 بلین ګیگا ټانز تا گرین هاوس ګیسز دنیا نه براتلی دي. نو زه خو 1% والی یم، زه خو هم چې زه خو صرف 1% نم لږ په دې کې لکه 0.9% زما کنټریبیوشن دی گرین هاوس ګیسز ته. نو د دې مطلب څه شو چې تا ته ما لایسنس درکړه
چې ته بس شابه خپل تبعی شروع کړه د خپل ماحول ستا د ټاون پلانینګ ایس دغه نشته تصور مونږ سره نشته د رورل ډیولپمنٹ ایس تصور نشته تاسو د غر په سر کمی کور جوړ کو د غر په لمنه کمی کور جوړ کو تاسو کول ولا څوک نشته تاسو د خبره سره ماته یو خبره اخیل راغه د تیرو ورځو کې پروګرام وکړو پای کې یو ملګری عمداسه د ماحولیات ولا ملګری دی هغه یو ډیره خپل خبره کوي ویل چې مونږ ټول خلک د ځنګلو د کټ کېدو خبره خو کوو خو مونږ د غر د کټ کېدو خبره اړو کوو نه دا غر چې کټ کیږي دا غي د چوټیانې چې کټ کیږي او قران مجید کې الله تعالی ویلي چې زمکه خوځیدا نو ما پیدا غرونه لکه د کانی خخ مطلب دا چې کانی دا غر شری دا خو د میخ نو دا میخ لګیم زو باسمه نو دا د غر د کټ کېدو دومره غټ اثر دی غر قسمونه دي کنه جی خوري والا غر جی او راکی غر چې غټ دغه نه جوړ شوی دی او جیولوجیکل ټایمز کې پاخو میچور غونه دي یو زه دي زه خو ډېر وګدن خبر نه کوم کاټلنګ طرف ته کوسو صحافیانو یو ډیلیګیشنز یو کو سړیز دی لاړ دي چې کرش ماشینونه لګیدل دي په هر ځای او زما دیکھا دیکھی لاست 10 ایئرز کې دا کمپلیټ انوایرنمنت بدل شو په مردان ډیسټریکټ کې یا مردان ډیویژن کې د ټول نلوي چوټي چې کومه دا غر هغه الته دي 3000 فوټ نه بره دي یخنیان ګرمیانې پکې لکه د مری په شان تیری دي لا شالته چې ماحول څه دي زه په خپل عالم ما شکایت وکړو چې جی لا شه خدای ته وګوره د غزه وګوره چې کم قسم کرش ماشینان تل لګیدلې دي دړه د لیسنسونه ورکوم کنم ورکوم نو خلک کې لګي د ټولو د او دا زما د نیا مال دی چې سو سره کوم نه نکم دغه مې دی جیداد مې چې سم وسره وکړو سره سر دا ټول سيزونه بدلوي ګوره دنیا د تباہی د هانه تراله 5 کال 4 میاشتې 11 ورځې ټایم دی د سره دا چې کم د گرین هاوس ګیسز سچوریشن پوینټ ته هغه 450 ته نږدې دی نن 422.45 دی اندازه ولګوي چې سونه پاتې شو تاسو ته 27.55 دا مونږ ته دینه پس مونږ ته ریورس ایریورسیبل بشي بیا که تاسو سم کول غواړئ تاسو سم شئ نیور سر اسم نشه کولی یو داره ته وي بیا موږ کوشش کوو چې عنایت صاحب سلام رابطه وکړو دا د غر کټکولو ما داسې ویډیوز جوړ کړ سموده وړاندې او ورځو کې چې نن سبا کم په خبر کې کمشنر نه سي د هزارې کمشنر او ته مې ورواستون ملجی دا غرونه نو بجای د چا نوټس وایي یاره دا خو د خلکو خپل ذاتی پراپرټي ده نو بس کا کټکې موږ څه کولې شو آیا که غر د چا ذاتی پراپرټي ده نو هغه هم د حکومت نه به تاسو کټکولې شي not at all تاسو لکه انوایرنمنټالیست مونږ نن سبا شورم جوړ کړی دی کنه چې یاره لاشه تاسو خو کې ستاجه اعداد دی خود د دې نقصان نور تم شته کنه چې نور ته نقصانی نو پکار دار چې یو لفظ مونږ استعمالو سرکار کې په هر چټه کې لیکلي پبلک انټرست چې کم سیزړو دا اخري دوه الفاظ دی this is issued کنه خبره ان کې لیکلي ان د پبلک انټرست لارجر پبلک انټرست what is larger public interest larger public interest ته هم یو ورکوټ اگزامپل در کوم به تاسو کال والے جی سر تاسو سره 3200 یا 3600 یا 3800 سی سی گاډي دي ټیک خو کولې گاډي دي کمفورت زبردست دی تا سره یو ورکوټ کرولا د 1300 سی سی دا چې کوم غټ گاډي دي 3 4 5 کیلومتر پر لیټر دغه کوي ټیک او دا بل چې کم دي دا 13 14 15 16 17 د کوي د لګیا دي ته په دې گاډي کې خپ کلاره کې ناشته شي خ کمفورټیبل تتلی شي تا او ماته خدای پاک یو شانتي اکسیجن په هوا کې پرېخ دي چې سون اکسیجن تراخ کې کزه کروڑپتی هم زوم مغراخ مو ته چرخ کې دوه سپیمی دي زمون کنه سلور خونه دي د چا کنه دک دوه سپیمی دي په دې کې ستام سازي زمام سازي چې سون حق ستا په دې صفا هوا باندې دې زما هم دي تا ته دا حق چا در کړی دي چې ته ماته ابو هوا ګنده کا دک شان زما جیداد دي خو زت دا حق مال چارا کړی دي چې زه خپل غر کینم ولی دا غ انوایرنمنت سره ما ځکه خو پکې نو سم لګیم کنه 36 کورونه نورم دي دا هم دغه حساب دی چې اوس مونږه اورو حکومت بار وایي چې یاره دا کم زریز مکی دي دلته جی هاوزینګ سوسایټي دې نه جوړیږي نو نمبر خبره خدا دا چې سوسایټي لګیا دي دړه جوړیږي او چلو که سوسایټو باندې حکومت څخه پابندیوم لګئی خو زما او تاسو پټې دي زه خو خرڅوم د کور د پاره کنه اجه بغیر د سوسایټي نه زمکه کمی آبادیږي
نو د هغې مخنیوی هم نه کېږي. ولې خبر همدا راځي چې زما پټی دی ما خرڅ کو تاسو باندې به تاسو پکې کور جوړ کړئ. هر یو سکیم چې لانچ کیږي ان پرټیکولر هاوسنګ جی د سرکار پهله کرایټیریا دا ده چې اګریکلچر لینډ باندې به نه پرېږدي. هغه بني زه لږ بخښنه غواړم. عنایت صاحب موږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. عنایت بھائی دا راته وایي ستاسو ملکنډې خو ډېر زیات وهلی دی د حالاتو. پهله خو دا راته وایي چې هلته د ریسکیو کم کارونه روان دي نو هغه تاسو ګڼئ چې د هغې رفتار ټیک دی نور پکې څه پکار دي او که نه. او دویم به زما سره سوال دا وي چې دومره غټې تباهۍ چې کومې وجوهاتو د هغې تعین هم ضروري دی که نه؟ یو خو تاسو اولی چې کوم د ریسکیو کار وکړو نو ریسکیو فیس خو آلموسٹ لکه اوور دی صرف په بونیر یا هغه ایریاز کې چې کوم کې ډیډ باډیز میسنګ نو هغه یو دغه پاتې دی چې هغه به ریسکیو کوي. اوس د ریلیف کار روان دی. ریلیف کار کې زما خپل نظر کې ما پرون سوات دوره وکړه. یو خو چون کې بونیر کې لکه ډېر زیات جاني نقصان ډېر زیات شوی دی نو هغې وجې نه لکه حکومتونه او دغه ټول هغه طرف ته متوجه دي. بونیر کې زه 2 ورځې مسلسل بونیر کې ګرځېدلی وم نو هلته چې ما کومه خبره محسوس کړې وه هغه دا وه چې هلته دا واړه خیراتي تنظیمونه او تماشایان او دا ډېر زیات تلله نو هلته چې کوم جنون دي ریسک او د کوم خلک د ریلیف کار کوي نو هغوی ته لکه په رسایي کې رکاوټ او موبیلیټي کې موږ رکاوټ و. دویم دا چې پاچا کله ریو مین بازار دی مخه یو روډ په هغه وخت کې دغه هغه کچې بازار دی د پیر بابا او هغه بازار مکمل لکه مډ نه ډکو که نه دوکانونه مډ نه ډکو پوره غټ بازار دی ډېر لوی بازار دی. بونیر د سواړۍ نه وروستو غټ بازار پاچا کلی دی مکمل تباه شوی دی. سوات ته راړلو چا توجه نشته دی. سوات کې مسله ده چې سوات اربن فلډینګ شوی دی په منګوره کې او د محتاط اندازې مطابق تقریبا یعنی 1500 2000 پوری دکانونه مارکیټونه مکمل تباه شوي دي که نه. یعنی موبایل مارکیټونه او د سونی مارکیټونه مطلب کارخانې د خلکو ایون ټي ایم ای نه دی. ټي ایم ای چې کوم تاسو مکان باغ ته ته ټي ایم ای دفتر چې دی کې مټ دی تاسو پریس کلب چې دی مکمل مټ دی پریس کلب کې او داسې لکه د سرکاري بلډینګونه هم ټول دغه نه ډک دي. هلته چې ما وکتل نو هلته هیوي مشینري پرون نه ولګیا لکه الخدمت هم ټیکټري لګېدلی او د ګورنمنټ هم ټیکټري لګیا وي. نو ما په هغې یو ویډیو کلیپ جوړ کړو چې یار لکه حکومت ته خو په کار دا ده چې کم از کم هیوي مشینري دی ډپلوی کړي ځکه هغه مټ صفا کول ضروري په دې و چې 3 په هغې کې ایشوز دي. یو دا چې خلک په زرګونو تعداد کې د خپلو کورونو نه وتلي دي او د رشته دارانو که اوسېږي نه خیمې شته نه ټینټونه شته نه څه بل او نه خلک په ټینټونو کې اوسېږي د رشته دار که به څو ورځې پورې اوسېږي. دویمه چې کومه خبره وه نو د خلکو د کور چې کوم ټول سامان دی نو هغه ضایع شوی دی او لوښي هم ضایع شوي سامان هم ضایع شوی. هلته خلکو د اوبو چغې والې یعنې د کویان بند دي د څکلو اوبو ټولې بندې دي سیسټم ټول ډسرپټ شوی دی نو د څکلو اوبه هم خلکو ته لکه صفا نه وي اویلیبل. نو هغه وخت کې الخدمت ته فوري طور انسټرکشنز ورکړو او نن موږ پوره خپل هلته دغه موبلایز کړل چې زموږ څومره ریسورسز وو چې ما ټینکر هم هایر کړی او ما مطلب مزدوران هایر کړي او د الخدمت واسکټونه ورته واغوندئ چې هغه که د الخدمت والنټیرز کم وو ځکه چې زموږ والنټیرز په پوره ملکن ډیویژن کې تقسیم دي او ما دا وایي چې لکه پیسو باندې هایر کړي خو لکه فوري طور لکه په سلګونو په خلک چې دی دا ډپلوی کوي دلته او د اوبو بوتل هم لکه راوغوښتلې چې کوم دا صفا اوبه دي. نو زما خیال دی چې لکه دا خو ډېر وړوکی دغه دی لکه دا سوات د مټ او داسې صفا کول او دا ډرینیج کلیر کول او بیا دا د درې میکسیمم د 3 ورځو کار دی که نه خو بهرحال لکه هغه لیول باندې دا شی نه روان دا ریلیف ایفرټس په هغه لیول نه دي روان چې په کوم ایفرټس باندې کوارډینیټډ هم نه دي. رښتیا خبر داسې ده یعنې زموږ حافظ نعیم الرحمن صاحب اول از ما سره مشوره وکړه او ما ورته ټیک ده چې زه پرایم منسټر ته هم کال کوم او علي امین ته هم کال کوم. پرایم منسټر ته هم کال وکړو په هغه شپه و علي امین ته هم وکړو چې کوم ورځ باندې مصیبت او تکلیف راغلی و او هغه ته په پازیټیو سپیرټ کې وي چې خو الخدمت زموږ څومره ریسورسز موږ موبلایز کړو. خدای وایي چې یار تاسو لکه خپل منځ کې کوارډینیټډ ایفرټ وکړئ
د وخت د پالیټکس په طرف ته کو او مطلب دا چې دا د خدمت وخت دی حکومت دا ښکاري نه د یمین سټیټمنټ چې د فدرل ګورنمنت او د پروینشل ګورنمنت منځ کې هغه هماهنګي جوړه نشي او جی نو دا هم لکه یو دغه دی بیا د کې ټول چې کوم مشکل فیز دی نو آصف نثار صاحب د خلکو آبادکاری دا یعنی دا څه چې لکه دا د سي ډیزاستر دی دا کلاود برست کنه چې په کوم کلو باندې لیدل را مکمل واش اوټ شوی دی دا هیڅ شی هم نشته دی بالکل خلکو زمکه پاتې نشو جی ګل زمکه هم نه دی پاتې هیڅ شی نه دی پاتې شوی کنه او پورا لکه د خلکو لکه اوس مثال په تور په پاچا کلیا بنیر کې پراپر کې لکه مړی نه دی شوی خو د مړو په ځای باندې د خلکو مکمل کاروبارونه تباه شوي خلک فاینانشلی کولیپس شوي منګوره کې لکه دغه نشته دی دا انساني د جانونو لاس نشته دی خو منګوره مکمل طور یعنی زما خیال چې منګوره به د دې نه ریکوري ډېر وخت لري اچھا اربونو روپو تاوان منګوره کې شوی او عنایت صاحب منګوره ایریا کې چې ګوره منګوره ایریا کې څنګه چې اسلامي خلکو چې کوم اعداد و شمار جمع کړي دا وی چې 150 کورونه پارشلی یا فولي ډیمیج دي او څلور 15 کورونه د دې په منګوره کې 25-30 خو جماعتونه وران شوي دا سه 15 کورونه 12-13 رابطه پورونه په منګور ایریا کې 980 خلک هغه وی چې د کور 900 پورې په منګور ایریا کې بار دي عنایت صاحب تاسو له اندازه شته تاسو سره څه فکر شته چې د ټول ایریاز کې د شپږوزې لو کې ټوټل تباشوي کورونو تعداد به څومره یار ما دا ښکاري کنه چې آصف نثار صاحب دا بلکه 1000 د 2000 نه برابر اچھا ما ته دا ښکاري لکه زه ګیس ورک په وخت ما ټیک دا ما خپل خلکو ته دا ویلي چې تاسو فوري تور ډیټا کلیکټ کړئ ډیټا موږ مرکزی امیر صاحب ته دوه بنیادونو کلیکټ کړئ یو دا چې موږ سره ایکوریټ ډیټا یو موږ د خلکو مدد کولای شو دیم دا چې موږ د خلکو په نوم باندې چې کوم مالونه او پیسې راځي نو حکومتونو نو که تاسو خیالي په تھرد فیز کې په دې هه پیز کې ډېر زیات خرد برد بالکل کېږي سوال کېږي نو موږ چې موږ د خلکو د مالونو او د دې د حقوقو چوکیداری کو موږ سره ډیټا فیګرز او سټټیسټکس اویلیبل دا چې کوم مارکیټونه دي نه مارکیټونه په زرګونو تعداد کې دي لکه د پیر پورا بازار بالکل ټول دغه شوی دی د منګوري چې دا کوم مطلب دا څلور پینځه شپږ ته بازارونه واړه دا ټول لکه بالکل لکه مکمل نو عنایت صاحب ورسره اوس په دې خبرو کوي چې دا خو دا صورتحال خو بیا مرا پیښې دی شي د دې تاسو په خیال غټ وجه صدا او ذمہواران سوق دی د دې مخنیوي به موږ څنګه کوو یو خدا دا کنه چې ګلوبل وارمنګ چې کوم د کلایمټ چینج بالکل نو هغه بنیادی طور چې کوم صنعتي ملکونه دي یعنی مغربي دنیا دا انکلودینګ امریکا چاینا او جاپان او دا چې کوم انډستریالایزډ ملکونه دي دوی چې کوم دغه بهر ته لیږي په ذاته کوم آلودګي لیږي نو لکه موږ دغه ښکاري او پاکستان په دنیا کې په ټاپ لس ولنریبل ملکونو کې دی او باغی کې خیبر پختونخوا خصوصا او د کوم شمالي علاقات نور دي چې دا کلاود برست مطلب دا چې فلیش فلډینګ او دا مطلب د بارانونو چې کوم انپریډکټیبل پیټرن دی دا بلکه روان کولونو پورې نورم زیاتیږي ویبا او دې کې یو لوکل فیکټر هم دی لوکل فیکټر دا چې ډیفورسټیشن د په غټ پیمانه باندې خلک ځنګلې کمیږي آبادی زیاته شوې ده او دا غیر سره خلکو کورونه جوړ کړي دي مطلب دا چې دلته ګرمي زیاته شوې ده پولیتین بیگ استعمال زیات شوی دی او سره بجلی راغلی اټوموبیلز راغلی دي او انکروچمنټس دي او بل خبره چې د انکروچمنټ سره سره چې کوم زمونږ اربن ایریاز دي نو اربن ایریاز مخکنه پلانټ نه دي جوړ شوي او هغه کې چې کوم د اوبو د نکاسۍ نظام دی یا کوم واړه واړه خړونه او ریورز دي د خارونو په منځ کې تیر شوي دي نو هغه خلکو هغه سره آبادیان جوړی کړي او تنګ کړي دي نو هغه مزید لکه مشکلات جوړي نو لکه دا چې د ګورنمنت دا کار کولای شي چې ګورنمنت کم په خواني آبادی دي او خلکو د خړونو په غاړه باندې یا په داسې ځینو کې جوړ کړي چې الته پورا پلانینګ ته ګډوډ شوی خلک دغه ته کمپنسیشن ورکړي دا غوښنه دي لري کی او یا چا انکروچمنٹ کړي نه انکروچمنٹ دی هټاو کی نو دا لکه عنایت بھائی اخیره کې راته دا وایي چې سجست کوي ست تجویز کوي د کوارډینیشن تاسو فقدان یاد کو
اخره کې د دومره غټ ډیزاستر نه مددي مقابله کولو د لپاره تاسو څه مشوره ورکوي وفاقي صوبایي حکومتونو ته امدادي ادارو ته؟ یا زه خپل باندې دا خبره کوم د خپل خدمت والو تم دا ویني چې یاره دا مونسون پریپیرډنس پروګرام چې دی کنه دا مستحکم کول پکار دي. ګوره مونسون کې خامخا دا خبرې کیږي. بل 2010 کې وشوه، 2015 کې وشوه، 2022 کې وشوه، 2000 یعنی اپریل 2024 کې وشوه، دا اوس 2025 کې وشوه کنه. لکه داسې کم کال دی چې په هغه کې فلډینګ نه کیږي، لکه دا ماته ووایي، یا داسې کم کال دی چې په هغه کې کلاود برسټ نه کیږي کنه. نو دا یو خدا خبره ده چې لکه موږ ته پیټرن معلوم دی، خبرې معلومې دي، نو مونسون پریپیرډنس چې دا ډېر ضروري دی. دویمه دا چې دا زمونږ کومه ان ډي ام اے او پی ډي ام اے دي، نو دوی د یو بل سره په کوارډینیشن شي او د دې صلاحیت استعداد کار چې دا کمزورې دی. دومره وخت خو چې دوی پیسې خرچ کیږي خو دوی هغه شان دغه بالکل د دې سره ګوره ریسک او هیلیز نشته دی. د دې سره روپ د زمونږ ډبل 1 ډبل 2 سره په سواد کې چې کومه سانحه شوې چې د یو فیملی هغه کسانی وړو د دې سره هغه وړو کې غوند کې 2.5 لک روپو ټوپک او ریسک او روپ لانچینګ ګن هغه سره نو هغه دومره شي نه دی چې د ریسک سره په ډیویژنل هډ کوارټر کې نشته دی. یو خدا پریپیرډنس اف دا شی دی او بل کوارډینیشن دی. په ان ډي ام اے او پی ډي ام اے چې دا یو بل سره لکه د دې زیات کوارډینیشن د دې یو بل سره کوارډینیشن بل لا چې کوم لکه خدمت غونډه کې غټ ارګنایزیشن دي نو په کار دی چې ګورنمنت او د هغې منځ کوم یو کولیبریشن وي دام په کار او لکه ته دا ارګنایزیشنز فیسیلیټیټ کې بچای وي چې دی په لار کې رکاوټ ورته دوی ته مسلې جوړې نو چې ته خپل یو کار نشي کولای نو دا هغې د ولنټیرز یو ډېر لوی کیپي او هغه موټیویټډ دي هغه خلک هغه لکه د الله د رضا لپاره دا کار کوي. ستا سرکاري نوکر او ریسک او ډبل 1 ډبل 2 تنخواه لپاره کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي موټیویټډ دي دغه ورکر چې دی. او څلورمه خبره دا کوم کنه چې دا انکروچمنټس او د دې شیزونو خلاف ډرایو چلول دي ځنګلي چې د دې محفوظول او نوي ځنګلي لګول ډېر اهم دي. او اخیری خبره دا ده کنه چې لکه ولنټیریزم جذبه ډېره ضروري ده. مطلب دا چې دا په میسیو لیول باندې موږ خپل فیصله کړې چې موږ بدل خدمت ته په ډېره ګڼه پیمانه ولنټیر عنایت بھائی تاسو چرته پیښور ته راشي په دې باندې یو ډیټیل پروګرام کو تاسو د اخیری د سجیشن زما ډېر خوښ ډېره مننه عنایت بھائی د ټایم ورکول مننه جی. ډاکټر صاحب تاسو وری د غي د اخره کې تجاویز خو ډېر خولي ورک تاسو د دې حواله کې څه اضافه کول غواړئ؟ او جی جاپان کې زلزلہ رااله جی وی اول نو ډېر تباہ کن زلزلہ وا جاپان تباہ برباد ک انفراسټرکچر تباہ خلک مړو ټول بیسیک کمیونټیز ختم شو. ایسو کړو پکلار نو ناس خپل هر بلډینګ وسغي دغه د پاره تیار جوړي چې زلزلہ برازي نو زما د بلډینګ ورته تیار پکار دي. بلډینګ کوډز کې بنیادی چینج راغو یس او دا وکړه چې بھئی سوق بلډینګ جوړي او چا د دې وایلیشن وکړو ادي د جاپان نه بار کې دا پکلا چاره وستي دي. نو سبا مونږ به ما ته خدا سي لګي چې مونږ په دې قدرتي آفتونو کې د سیلابونو کې زلزلو کې بیمارو کې کووډ کې خوشاله یو کوم خوشاله نه وي عادي شو ورسره مونږ ته خدا سي لګي دا څه غم دا څه خادي دا غم هم نه دی خادي دا یو فیسټیوال دی او یو فیسټیوال دی هر کال راځي مختلف شکل کې کله کووډ راځي کله زلزلہ راځي کله سیلاب راځي کله په شکال دی کله اوس اسلام آباد کې هغه 2 کیلو دغه پکې را غورځېدې ګولې پکې را غورځېدې پاره هم خوشاله یو جنرال کال خلو جی جی الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څو خبرې کوي کم ځای نه؟ اسلام الله پریده خبرې کوم باړین. جی 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 وای کنه سبا ورو باړی څنګه چل دې رنو وګړه تبعی کړی تاسو طرف ته څه صورت حال دی؟ مون طرف ته باران وشول او بس نشانی نه کړو شکر دی بس په خیر خیرت پر سبب له غواړي چې څه پکار دی یار باندې کې احتیاطي تدبیر داري چې مون په خپل ولنټیر سره مدد وکړو مرسته ورسره وکړو مته چې رضاکارانه خدمات پکار دي. ډیره مننه خوشاله اوسئ. دا تاسو والا خبره دی موکه چې عام ولستم خپل کردار ادا کول پکار دي. ارشد عزیز ملک صاحب سره ټرای کو چې هغه واقلو هغه تاسو په د ارشد صاحب نه کوم د شای زمان صاحب حواله او پلیز د بدی سره په دې دا خبره کوم از ګډ پوزیشن ټو سی دا لګراته وږي چې په دې دوران کې موږ دا فون چې ملاويږي ها د عوامي شعور بیدارۍ تاسو په یو خبره کړې و پرونی پروګرام کې چې را دې د پاره
هم یو ډیر لوی کار پکار دی چې دا نوجوانان موږ تیار کو او دا سه تیار کو چې په کور ناس تم دی لا پته چې یاره دا یو مصیبت را روان دی مخنیوي به څنګه کو دا ټریننګ هم ضروری دی کنه جی 26 ماته ستو کنه 26 کروڑ کسان به تیارول غواړي چې کوم پرابلم راځي کنه مالکا پروډکټ خلکو به بیا خندا وکړ دوه کاله مخکې چې کله ما دا تبلیغ شروع کړ کنه خلکو غوړایوین کې تبلیغي مرکز زما په خبر کې دي ما د کلایمټ چینج تبلیغ دوه کاله مخکې شروعات وکړو او دا سه هفته نه تیر شو چې ما 2-3 پروګرامز نه کړی یا تقریرونه مې نه کړی یا مې ګونډه نه کړی یا مې چا سره ناست نه کړی او ما سره په دې باندې تقریبا 40 لک کسان اډیټ دي زما په میډیا باندې ای ته زما د میسج دی لګیا ماشاءالله زه د ارشد عزیز ملک صاحب موږ سره په لاین باندې دي السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام ملک صاحب د صورتحال نه خو تاسو خبرې زمانه زیات خبرې زما به پهلنې سوال دا وی تاسو په دې باندې کارم کړی دی دا د موجوده تباہی چې راغلی دا د کې د ځنګلاتو د کټای څومره لوی کردار دی او تاسو څه غنئ چې دا کم کسان د کې ملوث دي او دغه خلاف څه کاروای نه د پکار جی سب چې څنګه تاسو ویل چې لکه ډېره غټه تباہي ده او دې کې د مرکزی کردار چې مرکزی ملزم چې کوم دی هغه همدغه مافیا ده جی کوم مافیا دا ځنګل کټي اوس پاکستان کې تاسو ګورئ نو لکه ما په لوس فدر هم ورکړي چې دیش کاله هله چې کوم هغه مونږ سره 3.78 مليون هکټر ځنګل وي اوس حالت دا دی چې لکه هغه نه دومره کټ شوی چې 3.09 مليون هکټر پاتې شو مطلب دا چې دومره زیات کټایي روانه ده او تاسو پته ځنګل چې کوم دی هغه زیات دا هغه چې کوم رقبه ده هغه زموږ خبر پښتونخوا کې او زه په خبرې دا خلک چې پوښي جی زه به دا وایم چې ګوره یو وی چې ونه ولاړه وي کنه جی هغه خو تیار ونه وي او خلک مطلب دا چې دوه قسم حالت دي یا هو لوکل استعمال لپاره غواړي دومره نه کټ کوي دا پکې یو مافیا دا سمګلران دي چې هغه دا ټول ونه کټ کوي بیا حکومت دا وی چې مونږ بیلی انټری سونامي کې ډېر زیات چې کم دي دا هغه لا کوله ونه ولا کوله کله وی دا مو کل اصل کې تاسو وګورئ نو هغه په ورکه یو بوټي ولګي ٹھیک ده هغه بوټي چې بیا ونه جوړیږي ډېر ټایم لګي بالکل نو موږ دا دوکا کوو فراد کوو لګیاو چې موږ دلته چې کم دی ونه کټ کوو ور سره لګاو او بیا هغه ونه به کله جوړیږي د بوټي نه بالکل هغه ډېر ټایم دی کې ډېر ټایم لګي بالکل بل خبره دا ده چې تاسو وګورئ کوم ځای کې دا دوی ونه کټ کړی دي البته دا جوړ خلکو هغه جوړې وشتي دي یعنی هغه بیا جوړو نه دا چې کارو کې چې هغه سوځي کور کې کنه چې چلو کور کار به روان شي هغه سره څو شو چې اوسال ته خاورا او دا غپاتې شو کانه غټ غټ کانه دي مطلب چې بارانو شي خاوره ته اخو شي خاوره دا شي کانه روان شي ختم شي نو کانه روان شي لاندې اوس خلک پریشان چې دا غوري بونیر کې غړ غړ کانه راغلي دي نو ما وی چې لکه دا خو یو قدرت نظام دی چې قدرت نظام سره لوبي کې دا خو بکیږي جواب ورکړي هغه جواب دا چې جواب وراله چې لکه عمره خلک پکې هغه چې لکه ذمہواری په کار دا دی چې کم خلک دې کې ملوث دي دا خلاف کاروایی په کار ده او لکه بیا به دوی چې دا موږ ډیر زیات بوټي ولا ګولې مو دا ویم چې اخر دې سیل کې او سیلاب کې چې کم دا ونه را روان دي دا چا کټ کړی دي ملک صاحب تاسو غالبا په دې سټوریم کړي وا دا موجوده سیکرټری فارست متعلق دا ورو چې د اهم اقدامات کړي دي او د تبادله کوي مې بي نو د تبادله کې څه د ټیمبر مافیا پکې سلاسته بالکل دا څه دی چې لکه دوه قسمو قبضه مافیا دي زموږ د خیبر پختونخوا کې یو خدا ځنګل کټ کوي کنه بل چې کم دی هغه قبضه مافیا ده قبضه مافیا چې کم دی هغه لاندې نه چې کم دی دلته هوټل جوړي خپل چې کم دی دلته هغه جوړي لګیا دي او بیا دلته نه شګه وړي او نو ډېر کارونه دي کې کنه جی اوس دې کې معاملہ دا چې دا فیکټری چراله نو نگران دور کې دا فیصله وشوي چې لکه اکتوبر کټای چې کم دی هغه بکو دا چې الته چې کم دی چترال کې غندو کې ډېر زیات پروت دی کنه 16 لک فوټ پروت دی الته دی چې دا هغه مو باسونو پالیسیانه دا چې بالکل مکنیان کې دوی چې دلته بم مو چې کم دی کمرشل اکټیویټیز بکو بالکل جی دا ډېر سیریس ایشو دی دا مکنیان والا جی اوس الته دا چل چې د دې فیکټری په خپل کې خو چې دا غلط کارونه دي باندې کوم نگران حکومت په اختیار نو سره چې هغه دا کارونه اپروول او اجازه نشو ورکولې بالکل جی
نو هغه دې چې اوس د خپل کې خوانو الته مرکز کې یو ډېر طاقتور سیکټري دی او هغه فدرال سیکټري چې کوم دی دا غارو چې کوم دی هم دا کارونه کوي دا ټولې موټلې جوړي نو کارونه کوي هغه یو سلطنه او دا خلک چې مې راوښوي دي خپلو کې خزورې لګولې سبو چې دا سیکټري مطلب مرکز کې چې د لاله چې مرکز و بند شي لکه یو سیکټري د کیس ګریډ کنه خو کله دې د نوال څه قیامت راځي بالکل هغه هیڅ نه کیږي دا چې خبره جوړه کړې چې بې دا څه دې چې دا فیکټري به خامخا ریلیف کوي چې البته بس دې چې نه نو بس کومت و بند شي او هر څه به تباہ برباد بشي نو دا چې دې هغه ته انکار کړی دی چې بې دلته وځو دا هوټل او دا شونه مزنه پریدم او دا چې کوم تاسو پالیسیانه جوړ کړی دې اصل کې دا شو کې دا پالیسی جوړه کی چې بې البته دا لرګي پروت ټیک دا چې کوم د دې نو باسو هغه سایت کې دی پر متونه والی او بیا هغه ډبل ټریپل لرګي وباسي بالکل همدغه څه ده ټول ډراما دې ته جوړه ملک صاحب اخره کې راته دا وایي چې تاسو تجاویز ورکول غواړي د مستقبل کې د کلاود برست ډیفورستایزیشن شو دا قبضه شو غټ یو د درې قدمونه سپورټ کول پکار دي تاسو ست ته پهله خبره ده چې دا کلاود برست روان دی ولې چې زموږ چې کوم ورونه دی هغه خالی شو البته بالکل زموږ ختم شو او نه ګرم شي هغه سره کم از کم 8 سنټیګریډ ټمپریچر زیات شي او دا 8 سنټیګریډ چې زیات شي هوا سره بیا دا کلاود برست کیږي بالکل او دویمه خبره چې تاسو اقدامات خبرو کوم اقدامات دا چې دا انلیګل کټینګ چې کوم د مکمل بند شي جی فوري تور باندې چې بھئی دا شونه باندې دویمه خبر دا چې کم ځونو کې خلکو قبضه کړی دي یعنی هلته دا ادوبو لارې چینل بند شوی دي او جی هغه چینل کولاول غواړي هغه یو کلی کې وي او هغه چې کم دی مثلا کې وي ک ناران وي سوات وي کلام وي ارزه جی جی دا او بندا دی لکه ټاون پلانینګ پکار دی چې بھئی ټیک دا یو کلی دی نو هغه ته وایي چې وروره دا لږ معمولی کورونه دی خو جوړ کړي ولې چې دا اوبو دا چینل دا ته وګور راځي نن راځي سبا راځي بلوز راځي بخامه دا ضروري اقدامات دي بل دا دی چې ارلی وارننګ چې کوم سره سیستم دی هغه نشته موږ سره چې کوم دی هغه عام سیلاب د پاره دی هغه تاسو پته نه ځای ته روزو کې چې کوم هغه منګوره ولا واقعا الته خراب بالکل اس فائدہ نه او ځای دا کې کړه بیا کسان نه ډوټه باندې دا خو چلو دی بتا ارکیو اوس دنیا کې چې کوم دا چې کوم کلاود برست تاسو خبره کوي د دې لپاره امریکا کې جاپان کې یورپ کې سیستم شته او پکار دا دی چې هغه مونږ والو ولې چې ما تاسو ته چې دا به بار کیږي دا به کیږي هغه کې دا وی چې کلاود برست کې ټایم ډیر کم وي مطلب چې مونږ ورته ځان تیار وساتو جی بالکل که ځان نه تیارو نو بیا دغه حال به روان دي مطلب اوس پورې سل کسان یا یو دین کې سل کسان خو ملاویږي نه بالکل هغه خلا شو نم غیر دي نو باید عمر زیاته ده دلته موږ چې سیاستونه کوو خپل هغه جګړه کوو نو سره نه کیږي په کار دي چې اوس ټیکنالوژي ته لاړ شو او ټیکنالوژي په کار کوم به موږ آبادی مو کو هغه مو ډیر مننه ملک صاحب د ټایم ورکولو ډیر کول تاسو تجاویز راغ ملک صاحب تاسو ورید ډیر خې ویلا زمونږه د دومره طاقتوره مافیا ده چې کم سړی بیا کار کول غواړي نو دغه خلاف دومره سرګرمي وشي او بیا د هریپور طرف ته چې کم کار روان دی دا ډیر خطرناک دی نو تاسو دا غنی چې د ځنګلو کې چې کم آبادیان کیږي د دې مخنیوي پکار دی زه په لګ په بل طریقې ته په دې انګریزي کې وته فیلنی وي سنگین جرم چې لکه داغي د پاسبل جرم نه انګریزانو چې کله غي خپل کورس لګي کنه ناغي یو داسې جرم مو چې دا فیلنی ده دا داغي هغه ایکستریم دی کنه ونه کټ کول په پاکستان کې فیلنی ډیکلیئر کول سنگین جرم یو عمومي کال خو او پلیز السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سو خبره کې کم زینا زه خو جی عبدالکریم خان خبره کوم د ماشوخیلو بټتل په خیر ته خو بیا کلیواله څنګه حال خیر دې سبب ویل غواړي نو دا ویل غواړم چې سر دا خورونه را تنګیږي نو دا ذمہواری سر دا چا ده تاسو طرف ته کوم دا باړه بالکل خلکو خوړه تقریبا یار باړه نه خلکو خوړه تلا باړه یاده باړه خو معمولی شي خلکو خوړو سره نو دا ذمہواری سر دا خو زما ستانه نه کړه دا خو
په دې پاکستان کې حکومت شته که نشته ورته. بالکل دا وکړه چې سرکاري ادارې باندې دغه کې د دې ډېر غټ نقصان هم دی کنه دا خو لکه خلک تباہی طرف ته روان کو نو سر دې ته خو نقصان نشته کنه دی خو چرته بل ملک ته ملا شنو مو ته چرته موږ خو د خپل ځان خبره کوو کنه چې نقصان خبره کوو خو هغه خلکو لکو چې کومه غلطه پراته دي دا خو سر دغه خلکو ذمہواری دي چې دا لانګوزرو کې ګرځي. بالکل بالکل ولې دا دې ویني نه څو بالکل په دې په مسله دا چې په یو سړی په فرض نه ادا کوي او تا ډېر ښه پوینټ چت کو په دې موږ خبره مکه دا کو ډېر مننه په چالو سه ما دا وی چې انګريزانو ته فیلنی وي او سنگین جرم هغه ته وي چې داګه د پاسه بل جرم نه پاکستان تعزیرات پاکستان لاندې اون کټ کول نیشنل क्राइम डिक्लेयर कول पकार दी अनपार्डनेबल क्राइम په فورست کټینګ کمپلیټ بین پکار دی ځکه چې نور ونی پاتې سونه دي چې تبه پیزان برابر دا اونې چې کم مونږ سره دي دا د ټول پاکستان امانت دی صرف د کې پی امانت نه دی ساچ علی ټول علی لګیا دي ټول 26 کروڑو عوامو په دې اونو باندې حق دی لہذا دا نیشنل ایسٹ ډیکلیئر کول پکار دی کم ځای کې چې اون دا نیشنل ایسٹ ډیکلیئر کې کم ځای کې چې اون کټینګ کیږي د نیشنل کرائم ډیکلیئر کې د دې فارست لپاره ایکسکلوسیو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اونلی فار فارست جوړ دی لپاره پکار دی یو عوامي کال خپل بل جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه څو خبرې کو کم زینا ځینډي سره نه خبرې ها وای کنه سبا غواړي ټیک ټاک دا یو غواړم پروي چې کم باران ورته بالا مړی چې او دا ټول دا زینه مینه چې دا ټول یو وجه دا چې دا پلشټ کې نه پلشټ غوته دا مکمل باندې د حکومت نو ډیر بخکار یو خدای دا پلشټ کې نه دا هغه پلشټ شو کنه تاسو ګرړو چې څو کومه دا نه کنه دا شاپري بالکل شاپري دا غول مور پر دغه راک ګوتای بدل کا یو شه روټي روانه بالکل تیلا بیره جوړه کړي بالکل شاپر باندې پابندي پکار دی ډېر غټه مسله جوړ کړې ډېر مننه خوشاله اوسه ډېر ښه تجویز دی ورکو خلکو کې مشهور شته دی ما ته جی دغه یاد شي مستنصر سنټر یو پروګرام کې ویلو چې شاپر استعمال ک باندې دی نشي نو کم از کم د بلاکش نه بچ کېدو د پاره تاسو دمر کار کوي چې کم شاپر لړ کوي هغه نه پهله خو هغه یو ایت یا یو دوه غوټي ور کوي یا بکینچی باندې لکټ کوي نو که هغه بیا چرته دی نالو ته زم نو به دومره بلاکیج نه جوړي اوس مسله دا ده چې مونږ ته زمونږ میډیا هغه شعور نه راکوي چې کم د پاره تاسو لګي دا کار شروع کړي دي کم او چې کم د پاره تاسو وایي چې یاره دا د وخت ضرورت دی نو دې د پاره تاسو چې کم د خپل مهم یادوي نو دې د پاره اجرا جمعات سکول کالج هر طرف ته وته غواړي هر ځای کې لکه اوس زبا د جمعې په مونږ کې چې کم واس کوي ای کې ما خپل پلان جوړ کړی چې زه به هر جمعه تزم او غینه به 15 منټه ټایم غواړم چې کله هغه خطبه ورکړي زه وته چې مال پکې صرف 15 منټه ټایم راکړم دا چې کم کسان ناشتي دي ته بسم زه چرچ ته بمزم ګوردوارې ته بمزم او دغه والد هر ځای ته بسم باجوړنا عابد خان سره په لاین باندې دی السلام علیکم وعلیکم السلام اسف جان بھائی تاسو څنګه وی خیر دی عابد خان راته چې د باجوړ څه حالات تیار او ریلیف کم طرف ته رسیدو ریسکیو مرحله خو ختمه شوی اوس او جی ریسکیو مرحله خو ختمه شوی چونکې حکومتونو د خلکو د بار اعلانونه وکړه چې کلاود برست نه چې څومره نقصان شوی دا 7 کورو نه مکمل ډیمیج شوی او چونکې زمونږ علاقه کې اپریشن هم روان دی موږ د دوه اپاتو سره په دې ټیم کې مخ یو نو د سیلاب خو چې کوم اپات کې سواغه هوټل شوی دا غي خو ځنې کسان ریسکیو شوی دي چې چونکې دې کې 21 کسانو 20 لاشونه برآمد شوی دي یو لاش پسې وسم د خلکو کوشش دی خو د بهاله مرحله خو درته پاتې ده کنه جی بالکل جی نو دا به اوس ان شاء الله ګورنمنت سره هم زمونږ دغه خبرې کیږي چې د خلکو را پورا ریلیف ملاو شي او د دې خلکو چې څومره ستونزې دي چې هغه فورن حل شي نو هغه کې ګورنمنت اکشن هم اخیسته چې څومره زمونږ نو دلته علاقایي سطح باندې څومره تنظیمونه دي هغه هم اکټیو دي خپل بدت آپ هم خلکو کارونه کړي خو چون کې هغه ټایم کې کله دا واقعیا وشو نو هغه ټایم کې الیکشن ته مس مینجمنت او هغه شانته بر وخت کې سنو شوی دیو جناوس شکر الحمدلله چونکه زمونږ علاقه داسې
سیلابي یا د سیندونه وغیره نشته خو د کلاود برست د وجه نه دا تاسو علاقې کې د اسماني شړک چې د دې څه وجه شو التم څه تجاوزات دي څه ماحولیاتي آلودګي دا څه شل دی دا دي چې تاسو سوچو کې چې په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره د درخت چې څومره بوټي دي د هغې کټۍ روانه ده تاسو به چونکې سیلاب کې هم کتلي بالکل دا دومره ډېر زیات بوټي دا دومره ډېرې ونې راغې ډېر کټ شوي لکه یو خوا غوي چې قدرت نه دا خو تیار صفا شوی دا تیار جی بالکل صفا شوي ډېر زیات نو دغه یو وجه چې کېږي چې پاکستان د ګلوبل انوایرمنټ د وجه نه نن سبا خراب دی دغه د ګورنمنټ هېڅ سوچ فکر دې طرف ته نه راځي څونکې چې دا اوس څومره حالات دي دا انوایرمنټ چینج کیږي نو د دې سره کلاود برست دا ډېر نقصاني افیکټ کوي ډېرې علاقې افیکټ کوي په زموږ علاقه کې سیندونه دریابونه نه مشته خو بیا هم هغه څلور هغه اووه اته کورونه بالکل ملیمیټ شوي دي نو دغه سانحې نه پس تاسو څه ګورئ چې هلته مقامي خلکو لوکل تنظیمونو فلاحي تنظیمونو خپل رول په هغه وخت سره صحیح ادا کړی دی بالکل جی چې څومره زمونږ علاقایي خلک دي تنظیمي چې څومره فلاحي تنظیمونه دي فاونډیشن دي هغو پر وخت التزام رسولی چونکې دا سهار د شپې ټایم کې شوی سو خبر نو بیا چې څومره سو خبر شوي نو هر فاونډیشن هر زمونږ کوم سیاسي مشر یا نور دا فوراً غازي ته رسېدلي او د خلکو احوال یې اخیستی خو ډېره غټه یو بدقسمتي خبره دا ده چې زمونږ څه هغه شان اکوپمنټ نشته چې کله زمونږ علاقه کې یا داسې ځای کې چېرته ډیزاسټر نیچرل ډیزاسټر وشي نو زمونږ سره هغه اکوپمنټ نشته دی چې مطلب زمونږ د دا کار رسېدلي وو خو زمونږ سره هغه هیوي مشینري نه وه زمونږ سره نو اکار بیا په ټایم ونه شو مطلب دا چې دې نه پس دا پته ولګي دا چې ځان لږ اکوپول پکار دی خاص تو باندې مونسون د لپاره تیاری پکار دی بالکل چې هم دا ډېر غټ دغه ده چې خلک په دې سوچو کې چې یاره زمونږ علاقه کې چې د ریسکیو والا سره اکسیویټر نه وي سره د هغې سره نوی جدید اکوپمنټ نه وي سره د هغه خواغذي ته هم رسېږي هغه خلک ریسکیو کوی نه شي بالکل ډېره مننه عابد خان ستا د وخت ورکولو تا سره به انشاءالله زمونږ بیا یو بل پروګرام کې هم رابطه کوو ډېره مننه السلام علیکم ډاکټر صاحب ټایم بالکل په ختمېدو دی اخري 2 منټه په ستاسو دي ځکه چې ستاسو دغه ډېر دغې ملګری یو منټ یو نیم منټ تاسو سره تاسو اخره کې څه د هرې کوڅې په سر نن سبا لکه ډېره موده داسې چې دغه شو نو خلکو ته دا احساس وشو چې یاره د دې چونکې هر سړی ممري لہذا د قبر د کنستو ټول اوزار سامان اخوا د کوڅې په سطح باندې جوړ کې دقه شان به تاسو د کوڅې په سطح باندې د آفاتو سره د جنګ کولو خپل سامان برابر ساتئ اکسکیویټر نه چې راوستئ ظاهره خبره خو د هغې خو کرونو روپۍ اربونو روپۍ قیمت خو نور واړه واړه ضرورتونه خو ته خپل ځان له پوره کولی شي لہذا ته به د اوس نه پس تندر لا د سیلاب لا د هر قسمه آفت دپاره به ځان تیار ساتي ګورنمنټ به د سره هم لکه خپل دغه کوي هغه محکمې چې کوم ذمواري دي هغې د خپل کار وکړي ټول نه ضروري دا ده چې ته خپل ټاون پلانینګ کمپلیټلی ریویو کې تا چې تر څو پورې کلایمیټ سنسټیو او کلایمیټ ریزیلینټ دغه نی شروع کړي خپل آبادي تو اس سم نشي ټیکولی چې کوم موجوده آبادي دې کړي دي مهرباني وکړه لرې کالتنه ګورنمنټ ته تعالی تا سره د امدادو کې خلک د سرو کې خو خپل ځان محفوظ زیاته پکړه لاړ شه مهرباني وکړه بل سل حل سره نشته ډاکټر صاحب اخره کې ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوم په دې باندې خپل پروګرام ختمو د مستقبل د لپاره د حالاتو د لپاره بزان تیارو او بسنګ تیارو ډاکټر صاحب دا خبرې کې د پر پروګرام پورې ورنه اجازه واړو د الله پامان جی